حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين. وحدثنا مفتي سيف الله حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين. وحدثنا الشيخ فضل الله الشامسي حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين. قالوا حدثنا رئيس المحدثين الشيخ سليم الله خان رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم سيد حسين أحمد المدني عن فصيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النعمتوي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجولي وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الدلوفي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الدربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. قال حدثنا أحمد بن أشرار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي فرات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي كذلك على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين
وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. امام بخاری رحمه الله تعالى رحمة واسعة امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد الله محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردسبہ الجعفی رحمه الله تعالى رحمة واسعة 194 ہجری کی پیدا شوی او په 256 ہجری کی وفات شوی او د 216 ہجری نا د بخاری شریف کاری را شروع کړو او په 233 ہجری کی د بخاری شریف د تالیف نا د لیکلو نا فارغ شو او بیا د 233 نواخله د 256 هجری پورې مسلسل د خپل کتابي په خپل باندې طلب علم ته پڑھاو کړی دی. تقریبا 23 سال دیرش کالی مسلسل د بخاری شریف په خپل پڑھاو کړی دی. د امام بخاری رحمه الله طرز د بخاری شریف د لیکلو د پاره هغه علماء دا بیان کړی دی چې اول خود تراجم ابواب جدید دای په حاتیم کې د کعبه شریفین چې کومه حصہ جدا کړی شی او د خرچې د کموالی په وجه باندې نه په اقازه کې د ټول تراجم مرتب کړی دي او بیا صحیح پر ریاض الجنت کې هم دا کار کړی دی په مدینه طیبه کې او بیا حدیثونه لیکل چې کله شروع کړي دي نه د هر یو حدیث د لیکلو د پاره باقاعده غسل یې کړی دی 2 رکعات نفل د شکرانې د استخارې یې کړي دي بیا د الله نه سوال کړی دی چې د حدیث د پدې کې ولیکم او کنه نو چې الله ورته څنګه القا او الهام کړی دي نه اق شانته حدیث بیا لیکلی دی. د دې وجنه علماء په دې خبره باندې اجماع او اتفاق دی چې د قران مجید نه بعد په دنیا کې کو صحیح کتاب دی هغه صحیح البخاری ده چې په دې کې هیڅ قسم یو خطا او یو ضعیف او یو کمزوري روایت په دې کې نه دی نقل کړی شوی. په دې بخاری شریف په صحت باندې د ټول امت اجماع ده د ټول امت په دې باندې اتفاق دی او د امت چرته په غلطه خبره باندې نه متفق کیږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې زما امت به چرته هم په گمراهی باندې نه متفق کیږي که چرته کې داسې وشوه نو بیا زه د دې امت نه بیزاره یم او د امت بیا زما نه بیزاره دی زما ورسره بیا هیڅ تعلق هم نشته. نو د دې وجې نه علماو په دې اتفاق دی چې په بخاری شریف کې هیڅ قسم یو ضعیف او کمزور روایت نشته. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع کړی دی په بدء الوحی باندې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبي إلى نوح والنبيين من بعده. فدي آیت سره د کتاب شروع بدی آیت او بدی ترجمه سره کتاب شروع کړی دی او بیا اولنې حدیث بدی کې د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. پاغي کې وایي چې انما الاعمال بالنیات د اعمالو اعتبار په نیت باندې دی. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى او د انسان د پاره با هغه شی وی چې هغه نیت کړی وي
نو چا نیت کو د الله او د رسول طرف ته وي فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله د چا هجرت چې الله او رسول طرف ته نو داغه هجرت په اجر او ثواب په اعتبار سره هم الله او رسول ته دی او د چا هجرت چې د دنیا د طلب د پاره وي یا د یو زنانه د سره د نکاح د پاره وي نو فرمایي چې فهجرته الى ما هاجر الیه د خپل هجرت طرف ته چې کوم طرف ته هجرت کړي هغه طرف ته دی ورک شي د بیا څه حیثیت د الله په نسبت نشته ځکه چې د دنیا دني د دنیا حقیر په طلب کې دی او کو د الله او رسول ته هجرت داغه په داسې عظمت سره ذکر وکړو چې فهجرته الى الله ورسوله د هجرت الله ته دی او د الله رسول ته دی په آخرت کې بدته هم الله او رسول ملويږي لکه څنګه چې په دنیا کې د الله او د رسول طالب دی نه په آخرت کې هم د الله او رسول ملويږي په اعمالو کې او په آخر کې اخرنه باب امام بخاری رحمت الله علیه دا وګرځاو باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه مونږ بکیږو تل د انصاف مونږ بکیږو تل د انصاف لیوم القیامه د قیامت د ورځې لپاره د قیامت په ورځ کې به مونږ د انصاف تل کېږو وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن او دا چې اعمال د بني ادم او اقوال د بني ادم او خبر د بني ادم د هر څه چې دی د وزن کول کېږي هیڅ یو عمل به وزن نه پاتې کېږي د هر یو عمل به وزن وي بیا دا تلی جمع چې راوړی دی چې ونزع الموازین القسط مونږ به تلی د انصاف کېږدو نو یا خو د هر یو عمل دپاره جدا جدا تله ده مونځ به په جدا تله تللی کېږي روژه به په جدا تله باندې تللی کېږي او زکات به په جدا تله باندې تللی کېږي او نفلي صدقات به په جدا تله باندې تللی کېږي او حج به په جدا تله باندې تللی کېږي او ذکر اذکار دپاره به جدا بله یوه تله وي او یې جمع په دې وجه باندې راوړې ده چې د دې اعمالو دا وزن د هر یو عمل چونکې جدا جدا وزن به کېږي د هر یو سړي د عمل به جدا جدا وزن کېږي نو د دې وجې نه جمع راوړې ده بیا دا وزن چې دی دا د اعمالو وزن دی او کو آیا دا د نامه اعمالو وزن دی او دا پکې هم یو قول شته چې د بني آدم به په خپله وزن کېږي د چا لکه زمونږ پښتو کې هم د پلانه سړی ډېر زیات دروند دی ډېر زیات دروند دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم متعلق هم په یو روایت کې داسې راغلی دي ابو ذر غفاری په مشکات شریف کې دا روایت دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یو پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کو چې یا رسول الله تا ته د خپل نبوت څنګه پته ولګیدا چې ته د الله رسول یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زه په یو صحرا کې وم او یو دوه فرشتې راکوزې شوې یوې فرشتې بلې ته وویله چې ته دا سړی وتله نو زه د یو سړي سره وتللم نو زه پې دروند شوم بیا یې د دوو سره وتللم نو بیا پې زه دروند شوم تر دې چې زه د لسو تنو سره وتللم نو هم زه دروند شوم نو هغه فرشتې ورته وویله چې دا سړی ته د ټول انسانیت سره وزن کې که نه بیا به هم دا دروني ځکه چې دا خو د الله رسول دی دا وزن د جسم په اعتبار سره نه و دا وزن د کیفیت په اعتبار سره وزن په کیفیت سره هم وي دا یو معنوي او یو کیفیتي وزن و د دې داسې یو وزن نه و چې چنانچې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بېشماره ټنه وي داسې وزن نه و ده بلکې دا وزن د کیفیت یو وزن و یو بل حدیث کې داسې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې څوک چې په ناستې مونځ کوي
نو د اجر بعد ولاړې د مونځ په نیمه باندې وي نفلی مونځ چې بې عذره نفلی مونځ سړی په ناستې کوي نه د دې اجر او ثواب به د ولاړې د مونځ په نیمه باندې وي حضرت عمرو بن حسین رضی الله تعالی عنہ راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناستې مونځ کا نو هغه په سر باندې داسې لاس راواچو او په تعجب سره ودرېدو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو نو ورته وفرمایل چې ما لک یا عمر تعالی څه چلو شو عمران تعالی څه چلو شو ولی وی یا رسول الله ما ته دا حدیث چا بیان کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې په ناستې مونځ چې دی د ولاړې د مونځ په نیمه باندې وي او ته هم دا دی په ناستې مونځ کوي حالانکه ته خو د اجر او ثواب باندې ډېر زیات حریص یې نو ته بیا ولې په ناستې مونځ کې چې اجر او ثواب پې نیمیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې وفرمایل چې اجل ها بالکل د قصیده ولکن لست کاحدکم زه ستاسو شانتې نه یم زما د ناستې په مونځ باندې هغه اجر میلاویږي کوم چې د ولاړې په مونځ باندې میلاویږي زما د ناستې مونځ او زما د ولاړې په مونځ کې فرق نشته دا د کیفیت وزن دی او دا د کیفیت په اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې زه ستاسو شانتې نه یم ورنه په قرآن مجید کې خو الله فرمایي چې انما انا بشر مثلکم زه ستاسو غوندې انسان یم رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی لیکن کیفیت په اعتبار سره دا ټول انسانیت کې راجمع شي د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې چې څومره انسانات تیر شوي دي دا ټول راجمع شي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې په جدا چاپړه کې واچولی شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په جدا چاپړه کې وي نو زمونږ په دې ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پې درون وي ځکه چې هغه جدا حیثیت دی علامه بوصیری رحمه الله دغه ذکر په یو عنوان سره کړی دی فانه شمس فضل هم کواکبها رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضل او د نبوت د پاره په منزله د نور دی او دا نور چې څومره انبیاء علیهم السلام دي دا په منزله د ستورو دي یظهرن انوارها للناس فی الظلم اغه انبیاء علیهم السلام انوار لکه د ستورو رڼا چې د شپې ښکارېږي د ورځې نه ښکارېږي د ستورو اوس هم په اسمان کې موجود دي لیکن د ستورو رڼا اوس نشته اسمان کې موجود دي هغه انبیاء علیهم السلام اوس هم د الله انبیاء دي د الله رسولان دي د دې وجې نه موږ چې درود ویم ما چې درود ویم ما پکې وصلی کذالک علی سایر الانبیاء والمرسلین په ټولو باندې د الله رحمتونه وریږي هغه د ټول د الله پیغمبران دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه بعد د هیڅ یو نبی د نبوت هغه شریعت هغه باقی پاتې شوی نه دی اوس نن دی یو سړی راځي هغه د په تورات عمل کوي هغه د په انجیل عمل کوي هغه بالکل سیاد فضول دی د هغې به هیڅ حیثیت هم نه ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت کامل شریعت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د سحره پورې د الله رسول دی د الله نبی دی او په قیامت کې بیا هم الله د الله رسول دی ټول انبیا د الله پیغمبران دي نو بهرحال رسول امام بخاری رحمت الله علیه اول حدیث دا ذکر کو چې انما الاعمال بالنیات او آخر کې د اعمالو د وزن ذکر وکړو دا اول او اخر دواړه برابر کړو چې په اعمالو کې وزن په نیت راځي په اخلاص راځي اور اردو کې هم خلق وہی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ منځ لراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته ورکته کېدو ولو هغه په منډه باندې زر راغی
او چې څنګه راغی په منځ کې الله اکبر وی نو الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه دا شکر ادا کو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د منځ نه فارغ شو نو به فرمایل چې تاسو کم یو تنده کلمې ویلې هغه د شرم غلی شو غږ نه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو هغه بیا غږ نه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویل چې دا کلمې چا ویلې خیر بد نه دی ویلې خیر ویلې نو هغه را پاسې دوی چې یا رسول الله زمونږ لره روانو موجود سامي ډېر سپوټه شو او چې څنګه مې الله اکبر وکړو دا کلمات مې د خولې نه ووتل دا مې وویل بخاوې زه خو ما ولیدل چې 12 فرشتي په دې پسې را منډې کړې او هر یو فرشتي دا کوشش کوي چې زه دا اول عرش ته ورسوم دا کلمې یو څو لفظونه لیکن وتلې د داسې اخلاص نه د داسې مینې او د داسې محبت ته وجې نه خولې نه راوتي و چې هغه په ځمکه باندې نشو ودرېدلی په ځمکه نشو ایسارېدلی ما تنهد دون عرش الرحمن وی د الله د رحمان د عرش نه مخکې هغه سره ونه درېدلی سیده الله عرش ته ورخویجول ورورسېدل نو په اعمالو کې وزن په اخلاص راځي په تقوا راځي د الله په یره راځي دا د الله یره دا د کم ځای نه میلویږي دا د الله والو نه میلویږي کم چې الله والا خلقي دا غون حقیقي الله والا اولیاء الله بزرگان دین دا غو سره دا شی میلویږي دا غون دا زده کولی کیږي یو احراری عالم حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه څنګه تراغه نو دا ویل چې زکریا دا تصوف څه بلا ده تصوف څه شی دی هغه وایي د دې ابتدا د انما الاعمال بالنیات نه کیږي او د دې انتها په احسان باندې کیږي چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك چې د الله داسې عبادت کې چې گویا کې ته الله اینی او کو نه اینی نو دومره د کم از کم یقین راشي چې الله تبارک وتعالى ته ګوري او ته اینی او د دې په منځ کې بیا بشمار مراتب دي هغه خلق په دې مجاهدو سره او په دې ذکرونو سره او په دې توجهاتو سره هغه خلق حاصلې نو د الله والو سره د الله یره خلقو ته نصیب کیږي حاصلېږي ورته نو بهر حال چې اخلاص په عمل کې وو د عمل وزن به زیات وي او چې اخلاص پکې نه نو بیا دې بشمار اعمالي لیکن پغې کې به وزن نه بیا موږ دا خبره وکړه چې د اعمالو وزن دی کو د صحیفو وزن دی او کو د بنی آدم وزن دی دا درې واړه صورتونه کې دي شي الله قدرت ولده هر یو باندې عمل کې دي شي په دې اعمالو په دې وزن باندې په یو زمانه کې خلکو به اعتراض کاو چې اعمال منځ سړي منځ کو ختم شو خلاص شو کنه به نور څه دي دا بس شي وزن شي په دې کې دا اعتراض به کاو چې دا خو اعراض دي نه وزن کیږي نو دا غ زمانه مطابق خلکو به دغه جواب کاو چې د اعمالو لبم صورت مثالی ورکولې کیږي او دا به د انسان په شکل کې ګرځولې کیږي بیا به هغه مثال چې هغه به وزن کیږي لیکن د نن تر تقریبا یو نیم سل کاله مخکې یا 200 کاله مخکې پورې دا اعتراض لیکن بیا د اعتراض ختم شو ځکه چې د ساينس نظریه سره دا خبره معلومه شوه چې اعراض هم وزن کیږي هوا هم وزن کیږي موږ په ګاډي کې په ټیرونو کې هوا اچو او هغه ته وایو چې د 30 نه هغه د 30 لیمټ څو دی نو چې وایي 30 نه په 30 برابر دی دغه شانتي تب وزن کیږي
چې د هغه 98.4 حرارت و نو بس دا صحتیاب او تندرست دی او که د دې نه کم نو دا بیا ضعف دی او که زیات شو 102 ته ورسېد 101 ته ورسېد 103 ته 104 ته چې ورسېد نو بیا دا ډېر یو سخته تبه ده وایي دا بیا جټکې لګي په خلکو باندې اوس دا څنګه وزن کېږي شوګر وزن کېږي د انسان د جسم نه د څوک یو سم څوکۍ چینی راوباسي انعام به ورکو لیکن دا تی نشي راویستلی او شوګر تلی او شوګر په ماشین معلوموي او وایي د شوګر 200 دی د شوګر 300 دی د شوګر 400 ته ورسېد او 500 ته ورسېد بعضې چې کله ډېر زیات نو بیا یې هغه ماشین اوچتوي نه د 600 نه چې به بره شي بیا اوچتوي هم نه د سره ښکاره کوي نه دومره زیات دی و شوګر نو دا اعتراض په دغې وجې سره بیا ختم شو د هغې نه بعد او بعضو دا ویل چې د نامه اعمال به وزن کېږي دا خو په یو حدیث کې راغلی دی ترمذي شریف کې روایت دی چې د قیامت په ورځ به یو تن داسې د الله مخې ته راشي چې د هغه 99 رجسټر به د ګناهونو نه ډک وي او هر یو رجسټر به دومره غټ او کوشده وي چې د نظر د ختمېدو پورې به هغه ښکاري الله بغه انسان ته وایي چې تا سره د دې ګناهونو متعلق څه عذر شته هغه به وایي چې نه نشته عذر الله به ورته وایي چې زما فرشتو ستا سره څه زیاتې خو نه دی کړی چې دا ګناهونه یې په تا پسې لیکلي او تا نه یې کړي هغه به وایي چې نه دا هر څه زما نه شوي دي نو الله به ورته بیا فرمایي چې نن ورځ به چا سره ظلم نشي کېدی ستا یوه نیکي زموږ سره موجوده ده او یو وړوکې پرزه به راواخیستلی شي په هغې باندې به کلمه لا اله الا الله لیکلي وي او ورته به ووایي چې دا ته ورشه وزن کا هغه به وایي چې یا الله ما هذه البطاقة مع هذه السجلات د دې پرزې د دې رجسټرو سره څه نسبت دی خو چې ته څه فیصله کې هغه وکړه او ما باندې څه سزا خېږي هغه وخېږه الله به ورته وایي چې نه ظلم نشته دا به ته وزن کی چې هغې وزن کی او دا چا دا رجسټر یې 99 په یو چاپړه کې کېښودی شي او په بله چاپړه کې دغه کلمې دا پرزه کېښودلی شي او بیا هغه ترازو اوچت کړی شي نو په حدیث کې راغلی دي پتاشت سجلات هغه رجسټر یې په هوا کې والوځي او دا پرزه به په ځمکه باندې پاتې شي خو دا داسې کلمه نه یو خو مونږ کلمې وایو لیکن دا کلمې څه اخلاص سره څه په حقیقت سره دغه حدیث ته دغه خبرې ته په انما الاعمال بالنیات کې اشاره کړه په اخلاص سره اعمالو کې وزن راځي او چې څومره اخلاص او څومره د الله نه یره وه څومره د الله سره مینه وه په حق اعتبار سره به دغه عمل وزن هم زیاتېږي لیکن دغه معنی دا نه ده چې یو سړی وایي یو کس راغی ډاکټر عبدالحی رحمه الله ته ویل چې ما دا واورېدل چې مونځ سړی خراب مونځ وکړو نو هغه به د مخ له راچولی کېږي نو بیا دا مونځ ولې کوم څه ضرورت دی هغه ورته عالم یا پڑھتے رہو دیکھتے نہیں ہو کیا مارا جا رہا ہے یعنی داغه خشوع خضوع نه سر به نظر وګو خو ورته دا فرمایل چې مونځ کوه ځکه که د خراب مونځ کو نو مخله به څه راواچوي مونځ به راواچوي که نه خو که دې ونه کو نو چېرته اور به دله راواچوي بیا به څه کوي چې په مونځ باندې یو سړی وویشتی شو دا بهتره ده او که په سکروټو په انګارو باندې وویشتلی شو دا بهتره ده تاسو وایي دا مونځ به وله ښایي که مونځ وله راواچوي نو څه چل به وشي خو مونځ دی که نه کمزوری دی نور دی کمی لیکن بیا مونځ دی لیکن اور خو بهرحال اور دی د هغې نه خو ځان ساتل پکار نو بهرحال د اعمالو کوشش پکار دی چې زمونږ اعمال الله تبارک وتعالی اخیستی او بعضو دا ویل چې د بني ادم به وزن کېږي هغه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه متعلق بخاري شریف کې یو روایت راغلی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا عبدالله ابن مسعود دا وړې وړې پنډۍ او دا نری نری پنډۍ خو دا د قیامت په ورځ به د الله په نس باندې د احد د غره نه هم زیات درنی
دغه حدیث نه دا معلومیږي چې بني آدم به په خپل وزن کیږي با عمل انسان چې دی هغه به وزن شي دغه وزن به ډیر زیات دروند او په بل یو حدیث کې دا ویل چې لحیم شحیم کافر هغه د الله په نسبت باندې د ماشي د څنګه مقدار به هم وزن نه لري عبد الله ابن مسعود ته دا وی چې هغه نحیب جسم والو کمزوري جسم والو لا غیر جسم والو جسم باندې غوخه نه و لیکن وای چې د پندای چې دی دا به د قیامت په ورځ باندې د احد د غر نام زیاتې درنی وي او غلحیم شحیم کافر متعلق دا فرمای چې دا د الله په نسبت باندې د ماشي د څنګه مقداریم په دکی وزن بنئ نو دا د الله خپل قدرت دی خو به هر حال اخلاص سره په اعمالو کې وزن راځي د الله نه په یره سره په اعمالو کې وزن راځي او اخلاص دا دی چې سړی به خپل اعتبار سره خپل ځان بالکل هیڅ ګڼي معمولی به ګڼي چې زما هیڅ حیثیت هم نشته زما هیڅ مقام هم نشته هیڅ رتبه مې هم نشته که ځان په خپله باندې ځان ته ووایي چې زه دروند یم دا بیا دروند نه دی دا سپک دی من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د پاره عاجزي وکړه او ځان کمزورې او سپک وګڼو چیرې زمات هیڅ حیثیت هم نشته که دی خو صرف الله دی او د الله نیک بندیان دي د هغو لوی مقام دی دی وویل نو دا د الله په نسبت باندې دروند دی بیا خو که ده ویل چې زه یم او زما مقام دی او زما قدر دی زه داسې عالم یم او زه داسې شیخ الحدیث یم او زما دا لوی مقام دی او دا مرتبه ده زما نو داسې کس چې دی دا بیا بالکل خوار او زار دی بالکل حقیر او فقیر دی دا بیا هیڅ حیثیت هم نشته ځان به اوچت نه ګڼو ځان به اوچت نه ګڼو که ډېر مال ورکو الله که ډېر عزتونه ورکو ډېر قدرونه ورکړو خو الله شکریه به ضرور ادا کوو لیکن ځان ته به درون په خپله باندې نه وایو اپنی موم یا مټو بننا وایي دا ډېره کمزوري خبره ده خپل تعریف په خپله کول دا سړی زموږ په پښتون زموږ په معاشره کې هم ډېر کمزوری ګڼلی کېږي سړی خپل تعریف په خپله باندې کوي چې بل تعریف کوي جو کوي دی لیکن د چا د مخې د چا تعریف کول نه دي پکار بهرحال دا یې فرمایل وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن اعمال د بني آدم او اقوال د بني آدم دا به وزن کیږي اعمال به وزن کیږي او اقوال به وزن کیږي خبرې به وزن کیږي په یو حدیث کې راغلی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چا صادر پټ کو نو هغه به ورته خیره کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لا تسبحي عنه دا سارق ګناهونه مکموا چې ته خیره کې دا ګناه به کمیږي په دې باندې زموږ نن سبا دا عادت دی چې مونږه چې چا موږ سره معمولی زیاتې وکړو موږ ورته دومره ډېر زیاتې خیرې وکړو چې د حد نه واړو خبره حالانکه دا ډېر غټ زیاتې دی ډېر کمزوری کار دی ځکه چې دا خیرې به هم وزن کیږي او د هغه زیادت چې زموږ سره زیاتې کړی دی موږ ته نقصان رسولی دی هغه به هم وزن کیږي نه که زموږ دا خیرې به درنې شوې نو بیا ظالمان موږ شو هغه نه شو د دې وجه نه دې خبرې ته احتیاط پکار دی حضرت ابو مسعود بدری رضی الله تعالی عنہ غلامانو نو هغه به خپل د مالک ته به ابو مسعود بدری په مخ کې به دروغ ویل او دوکه به ول ورکوله نو د ورته قریدو ورته وهل به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی نو دا یې وویل چې یا رسول الله زما غلامان دي او هغه ما مخکې دروغ وایي ما له دوکه راکوي خیانت را سره کوي او زه ورته خیرې هم کوم او وهم یې هم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله د قیامت ورځ راغله نو د هغو د دروغ او د هغو د خیانت چې تا سره کوي دا به هم وزن شي او ستا د خیرې او ستا د وهل دا به هم وزن شي که دا برابر وختل نو بیا نه څه لاړو نه څه راغلو
او که چرته داغو هغه خیانت او کنزل داغو خیانت او داغو هغه دوکا او دروغ درانه شو نه تعالی به داغو نه اجر درکولی کیږي او که ستا د وهل کنزل پې زیات شو نه ستا نه به بیا هغو له اجر ورکولی کیږي. نو هغه وایي چې یا رسول الله دا خو ډېره مشکله خبره ده بیا خو دا زه ټول ازادومه چې د دې غم نه خلاص شمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې بالکل ازادي کې دې کې ستا دپاره ډېره فایده ده. په بل یو حدیث کې داسې راغلی چې د دې ابو مسعود بدري غلامانو دې پسې ورپسې اوس غاښ پسې وهلې او هغه دې تښتېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته نه ولیدو نو وی یا ابا مسعود لله اقدر علیک منک علیهم الله تبارک وتعالی پتا باندې زیات طاقت لري ستانه چې کم طاقت ستا په دې باندې دی د دې نه زیات طاقت د الله پتا باندې شته. هغه چې شاته وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا رسول الله ان هم احرار لوجه الله دا ټول ذات دي د الله دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې لو لم تفعل للفعتك النار که تا داسې نه وی کړي نو اور به تا د اور شغلې به په تا باندې لګېدلې وي. نو د دې وجې نه په خپله د چا سره زیاتې نه دی پکار خو که چا زیاتې وکړو نو هغه دپاره که دعا نشي کولی نو کم از کم خیرې ورته بالکل مه کوه خیرې ورته بالکل مه کوه ځکه چې دا خیرې به وزن کېږي بیا به خبره ډیره زیاته ورانیږي. وان الاعمال بني آدم وقولهم یوزن وقال مجاهد امام مجاهد رحمه الله دا طبیعي دی د حضرت عبدالله ابن عمر شاگرد دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی په شاگردانو کې دی. دی فرمایي چې القسطاس العدل بالرومیه قسطاس عدل ته ویل کېږي په رومي ژبه کې. نو په دې چا اعتراض وکړو چې دا قسطاس عدل دی په رومي ژبه باندې نو قرآن خو عربي دی رومي پکې د کوم ځای نه راغله. نو د هغې جواب دی چې یو لفظ نیم په رومي کېدلو سره قرآن مجید د عربیت نه نه وځي. زمونږ په پښتو کې نن سبا بېشمار الفاظ خلکو د انګریزي ورنه ایسته نو په دې سره د پښتو د انګریزي د پښتووالي نه ووتله شو پښتو په خپل ځای باندې پښتو پاتې ده. لیکن بهرحال دا خبره نامناسب وي چې داسې په کثرت سره پکې داسې الفاظ شامل کړي چې هغه د هغې هغه حلیه ختم شي یا شکل یې ختم شي. یو لفظ نیم که چرته راغی لکه اوس ماچس لفظ دی دا د انګلیش لفظ دی لیکن دا په پښتو کې استعمالیږي د پخوا نه استعمالیږي نو په دې سره پښتو نه خرابېږي. خو یو زمونږ خبره ده چې موږ نن د نیمې نه زیات په پښتو کې انګلیش شامل کړی دی نو دا ټیک نه ده دې سره پښتو هغه حلیه خرابېږي. نو ویې فرمایل چې العدل بالرومیه قسطاس عدل ته وایي په رومي ژبه کې ویقال القسط مصدر المقسط او دا چا پکې ویلي چې قسط مصدر د مقسط دی. اقسط یقسط اقساطا قسط مصدر د مقسط دی. قسط انصاف ته ویلې کېږي وایي دا مصدر د مقسط دی. نو مقسط مصدر خو به اقساط راځي قسط به نه راځي. نو د هغې جواب دا دی چې د په حذف د حروف زوایدو سره ازیاتي ګړي حروف چې کوم دي دا ته لرې کړي یو بس قسط پاتې شو بیا وهو العادل او دا قسط مقسط دا عادل ته ویلې کېږي انصاف کوونکی او کم چې قاسط لفظ دی چې هغه د قسطه یقسطونه وتلی دی قاسط نو هغه جائر ظالم ته ویلې کېږي. بیا مخکې حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی. د امام بخاری رحمه الله استاد احمد بن اشکاب رحمه الله دا د امام بخاری رحمت الله علیه آخري استاد دی په مصر کې. دا حدیث امام بخاری په ګڼو ځایونو کې تقریبا 15 ځایونو کې مخکې هم ذکر کړی دی لیکن د امام بخاری خپل لطایف دی د آخر د پاره دا حدیث چې راوړ نو خپل اخرنی استاد پکې ذکر کو. دا اخرنی استاد چې دینه بعد به امام بخاری مزید د چا نه استفاده نه کړي به خلکو ته افاده ورکړه فائدې ورکړي.
حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل وی چې موږ ته بیان کړی دی محمد ابن فضیل رحمه الله هغه روایت کې د عمر ابن قعقاع رحمه الله نه او عمر ابن قعقاع روایت کوي د عن ابي زرعه د امام ابو زرعه رحمه الله نه تابعی دی ډېر لوی تابعی دی عن ابي هريره رضی الله عنه هغه روایت کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او په غزوه خیبر په موقع باندې د خپل قبیله دوس قبیله نراغه او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې صرف 4 کاله پاتې شوی دی 7 هجری 8 هجری 9 هجری 10 هجری د 4 کاله شو او د 11 هجری او 10 هجری چې کوم شروع شو نو داغه د نه محرم او سفر 2 میاشتې تیرې شوې او په ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه پرده وکړه د دنیا نه لاړ شو آخرت ته منتقل شو نو گویا کې څلور کال او 2 میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې پاتې شوی دی صفا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه وا دا د ریاض الجنت نا گس طرف تا خی طرف تا التی قبله دا او گس طرف تا برامدی طرف تا دا د صوفی او چبوتره وا التی یو ځای دی هغې ته نن سبا خلک هغې ته صوفه وایي لیکن هغه صوفه نه د هغه دقت الاغواس چبوتره وه چې هغه سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه د قبر شریف د حفاظت دپاره هلته چوکۍ کېنول وه هغه ځای لږ اوچت ښکارېږي نه هغې ته د اصحاب صوفو چبوترې والا ځای وایي خو هغه ځای نه دی په اصل کې نو دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات حدیث روایت کړي دي 5374 احادیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کړي دومره روایت یو صحابي نه دي کړي څومره چې ده کړي قال النبي صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کلمتان حبیبتان الى الرحمن دو کلمې دي یعنی دو خبرې دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې ته مونږ کلمه وایو لیکن دا کلمه طیبه ده حقیقت کې خدا کلام دی دې سره خو یو فائدہ حاصلېږي چې د الله نه سوا بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو دا خو پوره او مضمون شو نو کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي چې هغه رحمان ته ډېرې زیاتې خوښې دي ډېرې زیاتې ورته خوږې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې بالکل سپکې دي هیڅ قسم زحمت نه وررسي ګړی درې یو سړی وګوري د 15 سیکنډو نه زیات وخت پې نه لګي ثقیلتان فی المیزان په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي دلته کې خو صرف دومره ویلي چې په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي لیکن بل یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله نصف المیزان په سبحان الله باندې نیمه تله ډکېږي والحمد لله تملأه الحمد لله باندې پوره تله ډکېږي والله اکبر تملأ ما بین السماء والارض په الله اکبر باندې د ځمکې او د اسمان د منځ چې کومه خلا ده دا پې ټوله ډکېږي ظاهره خبره ده چې څومره اخلاص او څومره د الله سره مینه وه او څومره د الله سره محبت و امر بر دې کلمو وزن زیات اول لغا شعر ما ذکر کو چې بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے او دغه صحابي هغه قسم هم درته وکړه چې هغه شپږ کلمې ویلي دي شپږ کلمې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما 12 فرشتي ولیدي چې هغه منډه وهلي او رازاختو او هغه کوشش کاوه چې کم یو بدا کلمې اول اوچتېږي او رحمان ته به ورسي دومره عظمت دغه کلمو دی
په بل یو حدیث کې د بضع عشره یعنی 30 ملکن ذکر راغلی دی چې سلپاسه 30 فرشتي د هغې دپاره راغلي هغه د حروف اعتبار کړی دی او دای د الفاظ او د کلماتو اعتبار کړی دی بهرحال چې څومره په اعمالو کې اخلاص زیاتو څومره پکې د الله سره مینه زیاته وه ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله دا صفات سلبیه دي او بحمده دا صفات ثبوتیه دي سلبیه مطلب دا دی چې الله له جسم نشته الله لا چې دی نو څه ورته وایي جسم وله نشته او الله تبارک وتعالی جوهر نه دی عرض نه دی او الله تبارک وتعالی د دنیا د شیزونو په شانتې څه یو شی نه دی بلکې الله تبارک وتعالی حقیقت الله تبارک وتعالی ته په خپله معلوم دی موږ د الله دپاره داسې یو صفت نشو ذکر کولی نو دا صفات جلالیه دې ته ویلی کېږي او صفات سلبیه ورته ویلی کېږي لکه موږ چې په یا ذوالجلال والاکرام وایو نو ذوالجلال دې کې صفات سلبیه ته اشاره او اکرام والاکرام دې کې صفات ثبوتیه ته اشاره نو دا فرمایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله تبارک وتعالی او بحمده او د الله د پاره ثنا او صفاتونه دي سبحان الله العظیم پاک دی هغه الله چې هغه ډیر زیات لوی دی الله تبارک وتعالی کلمه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله تبارک وتعالی دې قبولی الله تبارک وتعالی دې دا کوم علما چې دې جمعین فارغ شو اتلس علما دي په هغو کې یو سپین دروبې هم شته اما پرون دغه زیارت کوم ولیدو ما ته ریاض شو چې دې نه پته د دې دا مطلب دی چې د علم دپاره څه وخت مقرر نه دی که یو سړي تر اوسه علم نه دی حاصل کړی اوس هغه د عمر په شپېتمه دورانیه کې دی او هغه دا غواړي چې هغه علم حاصل کړي بلکل حاصلولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف 2 کاله وړوکی نه هغه په دې باندې دا خیال کوي چې زما عمر خو 38 سال دی مړه په دې کې به څوک علم حاصلوي د علم وخت شو که دا یې ویلي وي نو بیا به څه حاصل کړي و هېڅ به هم نه حاصل کړي لیکن هغو عاجزي وکړه تواضع یې وکړه او چې څومره کولی شو هغې وکړو او ډېر علم ور الله تبارک وتعالی ورکړو دغه شانتې کې نور صحابه تاسو واخلئ یعنې په دا یې ویلي دي چې صحابه کرامو چې دی هغو علم حاصل کړی دی بعد ان تسودو بعد د دې نه چې هغه د سردارۍ درجې ته وررسېدلي هغه سردارانو لیکن هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې کېناستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علم حاصل کو نو موږ له هم دقه شانتې پکار ده د علم دپاره څه وخت مقرر نه دی وایي اطلبوا العلم من المهد الى اللحد د زانګونه د قبر پورې مسلسل علم حاصلوي زمونږ علما کابر چې دي مولانا مفتی محمد تقی حفظه الله تعالی څو پیرې ما د هغه بیان اورېدلی دی هغه وایي میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں زمونږ شیخ الحدیث حضرت شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه به هم دغه ټکی به څو پیرې ته اورېدلی زه یو طالب علم یم نو د علم طلب خو در مرګه پورې دی مسلسل به سړی علم طلب کوي هله به علم حاصلیږي الله دې موږ له د عمل طاقت او توفیق راکړي څومره خبرې چې وشوې ویونکي له او اورېدونکو له دې الله تبارک وتعالی یو شانتې د عمل طاقت او توفیق ورکړي او الله دې په خپل پاک بارګاه کې قبول کړي